امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په زمانه کې یو ډاکو بدنامه زمانہ خلق دې پر وبال جان جوړ شو چې کله ډاکو وفات شو چا په خوب باندې ولیدا یو لوی محل الله پاک ډاکو ته ورکړو هغه خوب لیدونکو کس حیران شو چې یا الله دې ډاکو ته دومره لوی مقام او مرتبه څنګه ملاو شوله نو ډاکو نه پوښتنه وکړه چې تا ته الله پاک دومره لوی مرتبه څنګه درکړله او ډاکو ورته وویل چې زه خو ډېر ګناهګار او بدکاره سړی وم خو یو عمل مې داسې وکړ چې هغې په وجې باندې الله پاک د ما مغفرت فیصله وکړله یوه ورځ د نهر په غاړې باندې ناست وم لاس وینځلو اراده مې کړې وه خو مال یا لاسونه نهر ته ور ډوب کړي نه وو چې ما وکتل چې لاندې طرف ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نهر په غاړې باندې ناست و او داسې یې کوم ما سوچ کوم چې زه ګناهګار سړی یم د ما د لاسونو استعمال شوي اوبه به امام احمد بن حنبل طرف ته ورشي د تعظیم او د احترام خلاف خبره ده نو زه د هغ ځای نه چیک شولم او داسې لاندې طرف ته لاړلم او هلته مې لاسونه ووینځل ما د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تعظیم وکړ الله د ما مغفرت فیصله وفرمایل حافظان عالمان قاریان د تعظیم او احترام په موږ باندې لازم ده د قرآن په موږ باندې حق د قرآن تعظیم دا هم ده چې موږ قرآن باندې ځان پوه کړو چې الله پاک موږ ته په قرآن کې څه ویلي دي 90% نه 95% مسلمانانو ته د شي پته نشته ده چې الله پاک دا پیغام موږ ته لږله ده موبایل ده موبایل کې پیغام را درومي موږ چې لمونځ کوو لمانځه نه فوراً پس اول جیب ته ناست کوو اول موبایل ګورو چې هغې کې چېرې میسج خو نه ده راغله چېرې پیغام خو نه ده راغله ډېر په اهتمام سره موږ د موبایل پیغامونه ګورو چې دا چا لږله دا په دې کې څه لیکلي دي نو لکه څرنګه دنیا خلکو طرف نه موږ ته پیغام راشي موږ ته خط راشي موږ د هغې باندې ځان پوهولو دپاره بېتاب او بېقرار وو دغه رنګې موږ د قرآن پاک باندې هم ځان پوه کړو ځکه چې دا د الله پیغام ده الله پاک موږ تاسو ته دا پیغام ارلږلی ده موږ په دې باندې ځان پوه کړو د قرآن پاک ترجمه او تفسیر د قرآن په موږ باندې حق ده او قرآن بل حق موږ باندې دا ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو ځکه چې قرآن د عمل کتاب ده تلاوت یې هم د قرآن ضروري ده یادول یې هم ضروري دي خو قرآن باندې عمل کول دا د قرآن په موږ باندې حق ده انفرادي زندگی کې هم موږ په قرآن باندې عمل وکړو او اجتماعي زندگی کې قرآن د نظام زندگی په طور باندې نافذ کولو کې خپل کردار ادا کړو لکه د موږ علما دا کوششونه کوي چې پورا ملک کې د قرآن نظام نافذ شي دوی دا کوششونه کوي موږ د هغو دست و بازو جوړ شو موږ د هغوی سره تعاون وکړو موږ په دې کې خپل کردار ادا کړو انفرادي زندگی کې قرآن باندې عمل وکړو او اجتماعي زندگی کې قرآن د نظام په طور باندې نافذولو کې موږ خپل کردار ادا کړو چې قیامت په ورځ موږ قرآن په مخ کې سرخړو او د قرآن په موږ باندې آخري حق دا ده چې موږ قرآن راتلونکي نسلونو ته ورسو بلغوا عني ولو آیه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ما طرفنا خلکو ته قرآن ورسوئ اگر چې یو آیت ولې نه وي یعنی تاسو سره که چېرې یو آیت د قرآن موجود وي هغه هم نوره امت ته ورسوئ کیونکې قرآن نوي نسل ته رسول دا د قرآن په موږ باندې حق ده قاریان حافظان په خپله باندې دا کردار ادا کوي د موږ تاسو غوندې عوام الناس په خپله باندې د قرآن تعلیم و تعلم کې خو حق نشي ادا کوی کردار نشي ادا کوی البته زه به عوامو ته دا خبره وکړم چې تاسو د علماو تعاون وکړئ تاسو د مدارسو تعاون وکړئ تاسو د حافظانو او د قاریانو تعاون وکړئ که چېرې تاسو هغو سره تعاون وکړه هغه دا ذمهداري په پښلې طریقې سره پوره کوي نو تاسو به هم د قرآن حق ادا کوونکي جوړ شئ نو علماء و طلباء سره او حفاظ سره د قرآن په تعلیم و تعلم کې مدارس سره د نظام تعلیم په نشر و اشاعت کې موږ تعاون وکړو نو قیامت په ورځ به قرآن د موږ سفارشي جوړ شي عزتمندو قرآن حافظان او قاریان او عالمان د دوی حوصله افزایی کول پکار دي مدارسو حوصله افزایی کول پکار دي اهل اداره حوصله شکنی ما کوئ نن اکثر خلک دا خبره کوي چې مدارسو کې بد امني پھیلاو کیږي
मदारिस की दहशतगर्दी बजदा कई और मदारिस ते हर खराबे फसाद ते हर खराबे और ते हर फसाद जड़ और असास खलक गणी इज्जतमंदो मदारिस दा दे खैर मराकज दी दा दे शर अडे नदी चाचे हम मदरसे सरजान जुड़ाओ को अब दुनिया के हम दे सुकून और दे इत्मीनान जिंदगी उंदा की और